وای مسله را نه راشو امام صاحب ورته چلو تی یاد بیا راش امام صاحب چې بیا لاړو څنګه سترګې پټې دیو د کې د بیا ورته ور وټک هغه هم صرف د قورس کې آرام نور خو باغم د شپې عبادت کا امام ابو حنیفه ورته بیا راو وای سوي وای مسله مې را ده شو خو چې امام صاحب تراوت لی بیا یې راشو بیا عزت را یاد کړ امام صاحب لاړ چې بیا سترګې پټې د قیلولې خدا غسلوخ 50 منټه او په غریب تو بیرته چې راوت د ورته گیټ ټکاو چې سترګې به ورته ټیم ول خراب کړم ځل چې راوت امام صاحب ورته بیا خپ آرام مسله دی یاد شو وای ها وای څه مسله ده امام صاحب د دې وړو امتیاز څنګه خوای د امتیاز خوان وړو ډا امام صاحب رحمت الله علیه ورته وای چې کله لکه اوس موږ بیا نه موږ ورته لچې مزه خیرن بچیا مزه خرزیا زما د آرام ټیم دی را نور ورځ پچې زه درس ته ناسم په تا باندې میرګي پیریان ست ناراضي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي چې وشي پاغه ټیم کې خوږي بیا رسته تاریخ نا ورته ولی امام صاحب تا خولل دي کمنګ فلو مولا پاستر والی مسلې د بوز ذکر له زوره کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته نه او چې کله وشي مچان ورته راضي او مچ خوږ شي ناراضي او کله چې په ټیم واوړي بیا ورته مچان ناراضي پته لګي چې په دې ټیم کې د دې خوانه تاریخ شو هغه واس ورته امام صاحب ماستا صبر معلومه حقیقت دی تا کې ډیر صبر ځکه پر صبر په تاسو ولې چې ډیر صبر کوونکی زاویا کاله حکومت کړل د قوم مشر هر ورځ به روزنه ټول شپه د عبادت کا چرته غوسه نه د کړي او سل مقدمات به په هر ورځ کې حل کول چرته د فیصله نه وکړي چې چا په شکایت کړي په دې واقعیا کې اولنې شی زمنګ ته ملاویږي چې هغه ما ذکر کله زمنن روزه چې دا نوجوان ډیر لازمي بیا خصوصا پیر او جمعه او بل تهجد دی الله قرآن کی فرمائی ومن اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا د شپې سې خو د خپل رب د پاره و باسه تهجد کو چې خوب نه ودشي چې کله ودشي عجیب خبره ما موکړه عجیب خبره ما یو شاګر راته په وده کې خوب کې وده شوی بیا مې دومره خندلې سره قصه ونه ویل خوب کې وده شوی مال د سار ول نه راغلی په خوب کې وده شوی هم کله قصه وا نو د دې شپې د خوب نه چې کله را پاسي یو 2 رکعات 3 رکعات 8 رکعات پیغمبر کول یو 10 رکعات په ټول درې به اخره کې ویتر کول اته به تهجد کول ولی پیغمبر علی السلام فرمای افضل الصلاه بعد الفریضه الصلاه الليل مسلم شریف کی روایت ده د فرض منځ نه بعد چې په نفلي منځونو کې غوړه دي پاربای کې نفل سنت تموي او ان دا مونږ ورته نفل وایو دي تموي فنفلي منځونو کې بهتر د فرض نه بعد چې بهتر منځ هغه د شپې صلات الليل تهجد مسلم شریف کې او حدیث مبارک کې راځي انزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر الله د شپې یو ملائکه را لېږي صحیح حدیث الفاظ دا دي د شپې ملائکه را لېږي د شپې په د اخیری حصہ کې هغه आवाज کوي من يدعوني فاستجيب له الله ورته چې आवाज وکا چې ستار رب وي اے شپې کې ود کېدونکو خلکو سوق دی پتا سو کې چې زمانه دعا غواړي پاسي زی ورته ورکم سوق دی چې زمانه غواړي زور ته ورکم سوق دی چې زمانه غواړي زور ته ورکم من ودیو چې من نه غواړو من پوره هاي هاي بخاری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل لو يعلم الناس ما في قيام الليل ما نام که خلکو ته پته ولګي چې په تهجد کې سب راته دي دا به چرته ودنه شي د شپې دا به خوب ولګي کده ته پته ولګي چې په تهجد کې دنه سفر راته دي خو تاسو به سب پته ولګي تاسو به سب پته ولګي چې تعالی دلی نه الشمس شمس وإن لم يره الزرير
والعسل عسل وان لم يذقه فم المرير شاد اگر کله چا د خلی خوان پی کده پته ورته نه لګي نور دی اگر کلندو ته نخکاری ما تا تهجد عادت نه دی اغسته منګي کو نو دی وجنه مونږ ته پته نشته چې بدی کې سپرات دي عمر ته پته دی وجنه فرمایل لو يعلم الناس ما في قيام الليل ما ناموا که خلق ته پته ولګي دا د شپې په منځ کې سفرات دي په تهجد کې سدي دا خلک به چرتم ودو نش او بل صحابي ابن مسعود د چا بارکه چې د الله نبی فرمایي زما حدیث تاسو ابن مسعود بیان کې په پټو سترګو پسې منی اب فرمای فضل الصلاه الليل على صلاه النهار كفضل صدقه السر على صدقه العلانيه یو سړی د ورځې لګیا د ډیر وګدنه فلونه کوي دا د سیده لکه ښکارا صدقه چې کوي او کم انسان چې د شپې تهجد کوي دا د سیده لکه کم انسان چې پټه صدقه کوي تا چې ما ته پټي روپۍ راکړي تو خپیا صدقه دې راته راکړه زه به د ډیر شکر ګزار یم چې دا تا ما ته پټ راکړو ستا په مان نازو ستا په مان یازو لیکن کله چې تر خلکو په مخ کې راکړي پیسو ته خو به زه خوشحاله شم خستانه به خپې دغه شانتي ستا د ورځې عبادت نفلونه به تا ته فایده درکي دا ورځ ده د ښکاره صدقې په شان دی او ته چې د شپې پټ د خپل الله سره ولاړ دا دراز خبرې کې او دا ورته وایي چې والله زما د دې کار تپوس وکړه پلان کې نه والله پلان کې ته هدایت والله ما ته پلان کې شي زرا د دې خوان چا لیدلې اخر ته پته ده څنګه مر وای څنګه ابن مسعود وای څنګه پیغمبري خدا وای مونږ ته د دې صفات را مونږ ته د دې صفات را مونږ ته د دې پته نشته کوم ته چارته رښتې د عبادت پته لګي دي مونږ به د سینوي زمونږ به دومره گمراهی نش خوري دي الله پیغمبر فرمایي صلوا رکعتين في ظلم الليل لظلمة القبور دا حضرت ابو الدرداء رضی الله فرمایي دو رکعات وکي د شپې په تیارو کې د قبر د تیارو د پاره د قبر د تیارو د پاره 2 رکعات شپې وکړي چرته بیا وته په عذاب قبر مکمل خبري وکړي ځکه چې په موضوع کې ورنو زم نو زدي بیا راوځل امام حسن بصري رحمت الله علیه وی امام د دې امت امام اهل سنت ورته وي معتزله چې کله پیدا شو د شاګردو چې په یو خبره باندې ورته ویل اعتزل من زمون نظام امام حسن بصری ته امام اهل السنت یا فرمای ما اعلم شيئا يتقرب به المتقربون الى الله افضل من قيام الليل ما تدس سيز نه معلوم د تهجد نه علاوه د شپې د منځ نه علاوه ما تدس سيز نه معلوم نه راته چا خول دي چې پاغي انسان الله ته ډیر نږدې شي ها ته الله ته نږدېکت غواړي د شپې پاسو 2 رکعات وکړه الله سره خبري سفیان ثوری رحمت الله علیه وی امام دی اب فرمایل حرمت قیام الليل 5 اشهر بذنب اذنبته وای 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 الله توبه الله توبه الله دې مونږ معاف سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمای یو ګناه پنځم یاشتې د شپې د تهجد نه منع کړم ثابتې کې دا چې تر غټ بدبخت پزمکه چې تا تر شپې الله د تهجد توفیق درنکو وې زه یو ګناه هغه سفیان ثوری چې بخاری پسې منډه وای هغه سفیان ثوری امام ابو حنیفه په درس کې کینی هغه سفیان ثوری چې دنیا پسې لنده ده وای چې یو ګناه زره شپې د عبادت نه محروم کړم پنځم یاشتې ماته د تهجد موقم اعلان شو د یو ګناه په وجبان او ما ته ځان ډیرو کې د ګناهونو جوړ کړل هاي په دې حالات کې چې مونږ الله د شپې پاسې ډیر شکر ادا کول پکار فزیر ابن عیاض تاسو په پیژنې چې دا لوی ډاکو ډیر مشهور واقع ده او ولی الله ته جوړ شو هارون الرشید یو پیر دربار تراغه مسجد ته وستاسو ته ضرورت دی وی بچا س دومره بیا ځان ساتره دی دنیا نه کنور وستا وی بچا سلامت غټ ضرورت می داده هیڅ دنیایي سیستم ضرورت نشته دا می ضرورت دی چې ته بیا مرزه بستاسو ما غټ ضرورت هارون الرشید چې کله د مسجد نه وته بیبي ورته आवाज کې سړی استا بکور کې سوی مورز د خوراک سنشته بچا راغله ورته ویلی خلیفہ تا اتا ورته ویل چې مرزه بچا سه بارو هارون الرشید نو هغه کې خوري امینه ودا اولیاء او سعود علماء او بیرته ورنه وته ما ته ونول چې کسته ضرورت دا ورته وی هارون الرشید ما ته ونول چې بیا دوباره را نشي بس تاسو افرمایي
اذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فعلم انك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. کله چې تا ته قدرت د شپې د تهجد میلاو نشي د ورځې د روجې میلاو نشي پوه شې چې تا الله تړلی په ګناهونو کې ته ستا ګناهونو تړلی چې تا ته شپې توفیق نه میلاویږي چې ته پاس خپل الله ته ودرې. امام ابن قیم یو لوی امام تیر شوی دی هغه فرمایل اربعه تجلب الرزق سلور شیزونه به ستاسو د رزق دروازې تاسو ته کولاو کی رزق به ته زیات او کدا تاسو کې نه تاسو د رزق کمې براشي. قیام الليل تهجد کول وکثرت الاستغفار بالاسحار او د سحرنا استغفار کوا پتا بسی به دنیا هم در منډي وای پتا بسی به د دنیا مخلوق هم در منډي وای اره استغفار کو پتا بسی بارشیس په خپل در رواني استغفار کو ونه بدبان په خپل سورې کوي استغفار کو نور په خپل رڼا در کوي استغفار کوا الله به دې باندې شپې ګلزار هم ناوري استغفار کوا الله به در باندې خپل عذاب هم نه ني زمون افسوس خبره دادا من ګناه په غیرت کو باندې ولا ګور استغفار په من نه کو هاي زمین د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد امام ابو یوسف سے فرمایل به ویل شل کال شاگردی د امام ابو حنیفه کله ما نه دی لیدل چې هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چرته تهجد پریخي همیشه به تهجد کول او مسار بن قدام رحمت الله علیه اخو فرمایل دی واجنا چې امام سے په ماخستان مسجد نه کور تلاړ او لمبلی به نو چې غبه اغوستي وا امام سے په تجارت او د کپڑے رابغه په مسجد کې به ټول شپه ولاړ عبادت وکا. او زوی وی حماد بن ابو حنیفه چې کان ابي يحيي الليل صلاه ودعاء وتضرعا زما پلار بش پښو ګیرولا شپه به شو ګیرولا د مونږ د پاره د دعا د پاره والله ته به عجزي کولو د ګیری د اختبه د سنولي چې الله د دین علاوه سم را سنشته الله بس دومره عجزي به کول د شپې به عبادت کا. امام الذهبی په سیر اعلام النبلاء کی فرمائی ابو حنیفه یسمى الوتد لکثرت صلاتهم ابو حنیفه ته چې خلق دا وتد وای دا ورته ډیر منځ دا واجنه وای وتد میخته وای دا به د سنیغ ولاړو د شپې د عبادت ته تهجد او تسبیحي بلقیدنه بلکې یو گاونډي کور کله چې امام صاحب دنیا نه لاړ نو دا غي وزو خدا واقعا ماته رسی صحیح نه ښکاري زما د ذهن مطابق ځکه د امام صاحب جنازه خو د جیل نه وته خو داسې کېدای شي چې امام صاحب کله جیل ته لاړ که په دې ترو ویلی شي نو بیا ټیک ده خو داسې شوي چې یو بچي د خپل پلار نه تپوسه کوي بابا زمونږ د دې امام ابو حنیفه په کور یو ستن به وه هغه نشته ورته ویل بچي ابو حنیفه به ستن نه وه هغه به مونځ کوه داسې به ولاړو چې خلکو به ویل ستن ده خو برحال وتد ورته خلکو به دې وجه ویلو چې په مونځ کې به دومره مضبوط ولاړو بیخي به یې ړق نه وه تضرع عاجزي به وه. فرمایل به امام ابو حنیفه لو علم الملوک ما نحن فيه من النعيم لجادلون عليه بالسيوف اخ د باچایانو نزله موړو د قاضي القضاوت نزله موړو د حاکمین نزله موړو د وجنه فرمایل چې د شپې د عبادت د مزه پته کدي باچایانو ته ولګیدا دا زمونږ څخه خپل تورو جنگونه وکي من د شپې په عبادت کې امام ابو حنیفه ویل مزمون دي دا من تر دې پته را خدای چې د باچایانو ته پته نشتا کدي ته پته ولګیدا دا خپل توري راوالي راوځ زمونږ سره جنگ. من ظن انه يستغني عن العلم دا خبره چې کله زما مخې تراله بس ډیر زیات ویریده اول زمان دا نظریه و چې علم فیدناک ډیر د عبادت مکو دومره اگر چې ده یو مثلا یاد کړه د 200 کاله قبول شوی عبادت اجر په ملاوي. امام ابو حنیفه سره د علم الدرس او د فقه د حدیث او د تفسیر د درسونو نه بيدا فرمایل چې کم سره ګمان کوي چې ده علم ډیر کوي وای چې زما علم د زړه دی وجنه کم عمل کو فقط غلط دا غلط ده. ومن ظن انه يستغني عن العمل بكثرة العلم فقط غلط. ګورئ د امام صاحب د خبرو مطلب څه دی کم سړی چې دا ګمان کوي چې زه علم کوم نو زه عمل کم کوم دا غلط دی او کم سړی چې وای زه عمل کوم نو علم دې کم وکم دا هم غلط دی. علم هم زیات کو عمل هم دومره څومره دی علم دومره ورسره عمل کو خډیر عمل بس بیا ما توبه است.
امام صاحب شاګردان ته تپوس کوي چې د دې ډیر غم وجه سي امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل چې دا ورکه علیک بقیام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاه عن الإثم د شپې عبادت کوي دا صالحین طریقه ده د الله سره د نزدېکت طریقه ده د ګناهونو د معافی طریقه ده د ګناهونو د بندیدو طریقه ده ستاسو زلونه په خپل خوشاله شي امام سے پر قیلولات کول دا به سوا جن کول فرمایل به القائله تعين على قيام الليل قیلولات د تاسو مدد کوي د شپې په تهجد کې هاي امام سے خو د شپې اکثر خوب لکه کله کله کاده سلويخ کال عبادت مطلب دا نه چې امام سے مکمل سلويخ کال شپې شوګر کړي خو اکثریت دا چرته پافتا کې به یو شپې لا یا په میاش کې به یو شپه خوب کا یا د شپې سه حصہ کې به خوب کا خو قیام الليل به نه پات کیږي اتمدار ازي چې البكاء في الخلوه احب من الدنيا وما فيها په واسیوالي کې الله ته جړا کول دا صرف د شپې کیږي دا ماته ټول دنیا او په دې دنیا کې چې سب راته دي د دې هر سره ماته غوړه دي امام ابو حنیفه فرمایي او امام مالک رحمت الله علیه په باره کې ابن قاسم فرمایي کان مالک زاد خل الشمس رمضان ترك قراءه الحديث ومجالسه اهل العلم واقبل على تلاوه القران امام مالک به رمضان راغی درس به پریخو قران تفسیر به پریخو اهل علم مجلسونه به پریخو بس الله په عبادت کې به مشغول شو کان مالک یصلی الليل كله مصعب بن عبد الله فرمایي امام مالک به ټول شپه کله عبادت کا فاذا اسهر جلس يستغفر کله به چې سار شو امام مالک رحمت الله علیه به پاسیدو او بیا به ځان له استغفار غوښتو امام مالک رحمت الله علیه امام احمد رحمت الله علیه دا غزوه ده عبد الله نامه ده ار خپل پلار امام احمد رحمت الله علیه په بارا کې وای چې زما پلار به یصلی فی کل یوم ولیله 300 رکعات زما پلار به په ورځ او شپه کې 300 رکعات نفلی منځونه کوي نو ورځ او شپه په خپل تقسیم کوي سره د درس نه سره د دنیایي کاروبار نه وای کله چې بیا کمزور شنه 150 رکعات یو نیم سل رکعات نفل به کول هاي دا څوک کولی شي دا علم چې د سن چې امام ابو حنیفه ویلي چې ته چې علم کوم عبادت وکم کوم دا غلطی ده امام زهبي فرمایي چې ما رايت احدا اشد تعظيما لحرمات الله من الامام احمد بن حنبل امام احمد بن زیاد د الله د حرمات او تعظیم کوونکې څوک نه دی لیدلی هغه د شپې د علم تهجد په اړه کې فرمایل چې خلک علم ته د محتاج دي لکه خوراک ته اسکاک ته چي دي څنګه سره خوراک اسکاک ته محتاج دي د قشانتي انسان علم ته محتاج دي ځکه خلک خوراک په ورځ او شپه کې یو ځل ملاوي او علم دې ته په هر ساعت کې انسان محتاج دي او د شپې قیام الليل کې فرمایل قیام الليل شرف المؤمن د مؤمن عزت چې دا به همیشه فرمایي دا قیام الليل دا اکثر حدیث دی اصل کې خو امام احمد به ډیر دا وایي دا به ډیر فرمایي امام شافعی رحمت الله علیه امام ربیع بن سلیمان دا وایي د امام شافعی په اړه کې امام شافعی به شپې ختم کول امام صاحب په یو شپې یو به په تراویح کې کاو او دیرش به د ورځې او دیرش به د شپې کول په رمضان کې امام شافعی په اړه کې دارا نقل دي چې کان شافعی یختم القرآن په شهر رمضان 60 ختمه كل ذلك في الصلاه ختم به هر شپه کا امام شافعی رحمت الله علیه دا به د شپې په منځ کې کا او امام مزنی رحمت الله علیه فرمای چې ما د امام شافعی په شان عبادت کوونکې نه دی لیدلې خو صرف په یو خبره دا کوله چې طلب العلم افضل من صلاه النفل د نفل منځ نه طلب د علم دا ډیر خدي
وبیا به دا فرمایل من لم يكن له ورد من الليل لم يكن له ورد من النهار د چا چې د شپې وظیفه نه د ورځې وظیفه به عام نه یعنی د تهجد د برکت دروازه تهجد د برکت دروازه امام شافعي فرمایي او کم سړی چې د شپې تهجد نه کوي نو د ورځې په کاروبار کې به الله برکات نه اچي کله به فرمایل سیات الخوف والرجاء تسوق العبد الى المولى د ویری او د امید دا خپل دا بنده چې د خپل رب ته رسي دا به د شپې عبادت ته اشاره کوي زمون امید د الله نه ګرای موږ د شپې بیا خوبونه ونه کو پاب سو الله موږ بیا د شپې خوبونه ونه کو موږ خپل الله ته پاس نو ډیر اقوال اهل علم او حضرات په دې بابت کې را نقل دي امام مالک رحمت الله علیه او قول دام را نقل دي ما من شيء اعون على الدين من قيام الليل د دین د پاره د شپې د قیام نه زیات مددگار شیز نشتا ليس العلم بكثرة الروايه انما العلم نور يجعله الله في القلب فرمایل به ډیر علم روایت کول دا کمال نه دی علم نور دی چې الله فضل کې کیږي او دا نور د تهجد نه پیدا کیږي چې کم سړی تهجد نشتا هغه په سینه کې نور نشتا او چې په کوم سینه کې نور نه هغه کې علم نه نوځي علم نور دی نور دی نور دی نور ته زور کوي جنس ته میلان الله جل جلاله دې منګه د خپل امامان په نقش قدم باندې بوزي چې څنګه غي د دې سمینه کوله چې د سمون بوکو الله دې منګه خپل دین باندې قائم وساتي واخر دعوا تیر جمعرات کی ما د ذوالکفل علیه السلام نامه باندې یو شخص دی ویل کېږي چې دا الیسع ذوالکفل دی لیکن پورا تحقیقی معلومات د دې په اړه کې مفسرین کې نه ملاويږي بہرحال یو باچا تیر شوه دی د کنعان او داغه ترتیب داو چې په خلکو باندې خپل عبادت کاو د خدای دعوی کړی و خلکو باغه ته خالق او مالک وایو داغه ته سجدي لګولي او دا به وی چې رزق هم ز تاسو ته درکوم او بم ز تاسو ته درکوم باران هم ز پتا سو باندې راوروم د دغه کس په زمانہ کې یو ولی و چې هغه ته به نامه د ذوالکفل ویلا هغه خپل ایمان پټ ساتو هغه به خپل الله بندگی کوله خپل ایمان ښکار کوله نشو زکه کنعان باچا دا حکم کړو که څوک زما بندگی نه کوي سوک ما ته سجده نه کوي سوک ما رب نه مني ما خالق او مالک نه مني هغه به زندي زما په وړاندې راولي نو کله نه کله د پیتنونه د بچاو د فارم د خپل ذات د حفاظت د فارم اپکار نه دي چې انسان میدان تراوزی دا ظالمان بچایان ډیر تیر شوی دي د دنیا په تاریخ کې حضرت یحیی علیه السلام هغه نبی پیغمبر ډیر به جړل د الله جل جلاله نه داغه پزله کې ډیر زیات ير پرتا و رهبانيت په ډیر زیات غالب ابواب النکاح ترمذی دویم نمبر جلد کې امام ترمذی رحمت الله علیه روایت را نقل کړل رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای اربع من سنن المرسلین سلور کارونه د تمام انبیاء کرام سنت دي چې هغه کړل دي الحیا نمبر 1 هر نبی حیا کولا شرم وکاو ہر نبی کے حیا و شرم ہوا پیغمبر خدا فرمائی ظالم تستحیی فصنع ما شئت کله چې ستانه حیا لاړ شي نو چې صد خوخي هغه بیا کوا دا زمونږ د نبی هدایت دی هر نبی حیا کړه دنیا ته راغله او پیغمبر خدا فرمای کله چې ستانه حیا لاړه نو چې ستاسو خوخی بیا هغه کوا
آدم علیہ السلام په باره کې راځي دا د تمام انبیاء صفات او حیا. حضرت بابا آدم علیہ السلام چې کله په جنت کې شیطان ورنه وته ځان مکرې کو آدم علیہ السلام ته په دې میلان ورکاو چې تر د غوونی خوراک وکا. دا یو جدا طولانی موضوع ده چې آیا آدم علیہ السلام گناہ کړل او کنه دا کړی. زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه دا هر نبی معصوم دی د گناه نه قبل النبوت و بعد النبوت. الله خپل نبی د گناه نه ساتي د نبوت نه وړاندې د نبوت نه بعدم. معنا دا نه چې نبی گناه نه کوي بلکې معنا دا چې الله خپل نبی د گناه نه ساتي ځکه الله خپل نبی ته نبوت ورکړل. دغه شان الله خپل نبی د گناه نه په خپل باندې بچ کوي. خدا طولانی موضوع اوس نارس کوم. و آدم علیہ السلام نا فوراً چې کله لباس ولویدو الله تی واغست نو داسې منډي والی په جنت کې. حوا علیہ السلام ورسوا نو دیو د وجود نه غټو یختی دی ونی و الله ورته آدم زمانه چرته تختی. آدم علیہ السلام ورته فرمای الله ستانه سوق تختی دی شي ز تختم نه الله وما ته شرم و حیا راځي. دا حیا زمنګ دا با حضرت آدم علیہ السلام په طبیعت کې فرتاوا خو کله چې انسان د ځان په زور حیا بوزي بیا هغه کې شرم و حیا نه. هر نبی به حیا کوله په هر نبی کې حیا وا. امام بخاری په بخاری شریف کې روایت را نقل کړل د موسی علیہ السلام دا قوم دا جذباتی مو اوس خلق پکې داسیو چې هغه په موسی علیہ السلام پس خبرې کولی چې العیاذ بالله موسی علیہ السلام مردانه مرد نه دی. دا ځکه په پټه باندې غسل کوي الان کې حیا وا. تمام خلق به عریانن غسل کاو موسی علیہ السلام په پټ کاو. یو ځل داسې د کمرونو په درمیان کې حضرت موسی علیہ السلام لګیا دی غسل کوي کمر باندې جامې اخودي دي کمر روان شو جامې تی واغستی. حضرت موسی علیہ السلام پس روسته چغوي صوبی یا حجر صوبی اے کان یہ زما جامیرا اے کان یہ زما جامیرا اے کان یہ زما جامیرا. تر دې چې د قوم د خلکو میانس تراغه هغه ولید چې موسی علیہ السلام څنګه شخصیت نه په جسم بیماری شته بالکل روغ رمټ دی. نو نبی پاغه کې حیاي رسول الله دی وجنه فرمای چې سلور کارونه د تمام انبیاء سنت دي. الحیا نمبر 1 حیا ده. پزان کې شرم او حیا پیدا کول. د حیادار انسان سره د خلکو مینه د خلکو ورسره محبت خلک غواړي چې زړه د خبرې کوم او د بی حیا انسان نه خلک ځان ساتي ځکه هغه نه په خپل عزت او نه بل په عزت. دویم وتعطر عطر لګول. هر نبی به عطر لګول خوشبو به لګوله ځکه د دې سم د خلکو مینه محبت. کم انسان چې د ځان د صفای خیال ساتي عطر لګي خلک د طرف ته منډوي میلان کوي د سناست کوي دا خوخی. کله چې قران تکینی عطر لګوا. امام مالک رحمت الله تعالی علیه یو امام زمنګ تیر شوی دی. امام دارالحجره ورته وای په دی وجه د مدینه منورې نه بار ته نو ته یو ځلی صرف حج کړل. فرمایل به چې زما وفات وشي او زه د رسول الله علیه السلام په وطن کې يم ویا به چې کله درس تراته چا به وی کبا چار روان دي داسې په پروتوکول کې بر روانو نوې لباس به واچاو غسل به وکړو یخته به ګمنس کړو فټکې به په سر کې خودو عطر به ولګول ډیر مزه به کول چې را روان بو چا بیل کې بادشاہ را روان دي.
رسول اقدس صلی الله علیه وسلم جسم نه خو اسم خوشبو تلا زکه جنتی خمیر پاغه جسم کې داخل وو د دې سره به بیا هم زمونږ آقا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خوشبو ډېره زیاته خوښوله او لګوله به نو دا د تمام انبیای کرامو صفت دی چې خوشبو او پاک زګین ته ملائکه ډېر په خوشاله حاضرېږي او که حافظ قرآنی او قرآن تکینی نو لام بی دی جامی دی فاکی آغوندی او عطر دی لگی او یخته دی غوڑی خخیسته دی کینی که یو انسان مسجد تا زینو زان دی خخ کل پاکی او زیدی دانه چی منگا کل دی او چاسا ملاقات کو زان خب پاک او خیسته کو خو منگ چی دا باچایانو دا باچا دا خالق لا ازال رب العالمین اللہ جل جلالہ ملاقات تزو مسجد تا منزلہ نو دا لباس خیال منگ نساتو دسی منز مزا انسان تبیا نور کئی زان با پاک کیو زیبا مولانا سعید احمد فالن پوری محدث دارالعلوم دیوبند اغا پخپل کتاب تخفت الالمعی شرح سنن ترمزی کی فرمائی چی زمان یو استازو دا اغا پا جسم باندی ننکیوی جسم باندی بیماری وا او ڈاکٹرانو ورطویلی طبیبانو چی تک کلم کینی تا پا جسم باند کفلم آچوا تخپل جسم مپٹوا دا اغا عادت بوئی داو کلا بچی فرض منزل مسجد ترا روانو خپل جسم باندې به خپورا کفلا چیری وا او د پاسه به چوغا غوسی او پجامو د پاسه چې زدا الله ملاقات تزم او کله به چې کمرې ته تنهایی تلال بیا به هغه ټولې جامې لري کړي جسم به د قشان لغلی خو دی دما په مطلب به تاسو پوهی چې تعطر عطر او ځان خیسته کول الله جل جلاله ته دا تمام انبیاء سنت دی درم نمبر نبی علیہ السلام فرمائی الحیاء والتعطر والسواک مسواک چی پا دیکی دا اللہ رضا دا السواک مطهرت للفم ومرضات للرب دا خلیص صفائی دا اللہ رضا دا فکی تا خوات با خلق نتنگیگی زمان دا نبی دوم را احتمامو چی کل با کور تنوود ام بے مسواک کا او منگ چی کور تنوزو دا نسوارو چونڈے ورواچو نو اخذب امرانا اخپل تنگی چی دا سپا پسادی اولی دلیم اخپل اخلی صفائیو دا جسم صفائی چی دا دا اسلام اولنے تعلیم دے نیم ایمان ورطا دا اللہ نبی ویل دے صفائی تا نو چی کلا کور تنوزی صفائی وکا او مسواک احتمام کوا کله چې د سحر پاسی مسواک کوا کله چې سملی مسواک کوا زمونږ د پیغمبر بدقه تعلیم ام المؤمنین عائشہ فرمایي چې مونږ ورله دا داس او کې خو دین مونږ ورسه مسواک هم کې خو دو عائشہ وای چې ما په خپل لاس مبارک باندې انزو د الله نبی لا دومره به د مسواک اهتمام کاو تمام انبیاء به د مسواک سمینه کول او د دې اهتمام به سلورم نمبر آقا فرمائی چی والنکاح نکاح دا ہر نبی سنت دے ما دے سٹیپ تا تاسو راوستی دا ہر نبی صفاتو کی دے نکاح کول ہر نبی دا اللہ نکاح کرل دا آدم نوالت تر عیسیٰ فوری نکاح دا یو بیل موضوع دا طولانی موضوع ورتزم طولانی لفظ چیزی استعمالوم ستاسو ذهن تا دراشی طولانی وی اوگد تا اوگدا موضوع دا کله چاز وی نکاح نہیں کری پا وقت ورت نکاح کوئی حدیث مبارک کی عقائد جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دا اولاد په خپل مور او پلار درې حقونه دي من ولد له ولد فليحسن اسمه خپل نوم ورته کیدا چې خسته معنی ځکه د نوم هغه تاثر دا په انسان کې راوځي او ام سلمہ فرمائی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سل شل نمونه بدل کړي چې دا غي معنی خسته نو زمان نبی به نوم بدل ک او بل نوم به ورته خسته کیخو دویم فرمای و ادبه تعلیم او تربیت وکا بیا زما مسله رااله دی باندې بزلګه خبره کوم مجبوران فاذا بلغ فليزوجه هر کله چې دی ورسیږي بلاغت ته بیا ورته نکاح وکا وإن بلغ ولم يزوجه
او که چرته بلاغت ته ورسید او تا ورته نکاح نه وکړي فاصاب اسمن او دی بچی دی ګناه وکړه اسم ذالک علی ابي دغه شان ګناه په پلار باندې ده تا بچی راوړې شو سورته نکاح نشي کولای تعلیم او تربیت نشي کولای دلا دیو جنا ادب وکي د بچی تعلیم او تربیت فرض ده نه د بیاوي زمونږ اکثر خلک په نکاحګانو په پیغام ولېږي کنه تاسو چاته د نکاح پیغام ولېږئ هغه طرف نه وایي جینۍ چې دا نو 4 درجې علم ورته پاتې دی او جی باچاخیل مولا ته د ښځو علم معلوم دی مدرسو کې سبق نه وایي سبق یو به پکې چارته خیږي دوه به پکې چارته خیږي اوی یاد ساتئ زه چې د مدرسې خبره کوم نو د سکول هغه پکې په اول سر باندې ده پیغمبر تعالی فرمای خپل بیبي خپل لونو ته وای چې پرده کوي دا نه وای چې د امت میاندو ته وای لونو ته خزو ته وای خو مسله سمج تراله چې ام المؤمنین د مؤمنانو میاندې امهات المؤمنین او د پیغمبر لونه پاغیو د فردي حکم راځي نو ستاو زما په خزه پاول سر راځي دغه شان چې زکله خبره د مدرسې د جینۍ په خلاف کوم نو دا د سکول پاغي پاول سر خلاف چې زداوې ما چرته درته چاتم د نکاح پیغام ولېږو او درته وی چې جینۍ علم کوي پوه شه چې جینۍ علم نه کوي اسی رزلتوب رامیتوب د بیاي قدرومو په مخې ورته ورول ودی کېله شهوت چې کله غالب راشي ولنډې کی درله او سبات الشرم وګوري طالب اشفق کال علم پکار راش په منبر باندې کینی چې لازم ده دا زمونږ میاندې نیاګانی زمونږ خويندې دی علمونه کړي ټول وای نه اولنې سټیف د دې لپاره چې کله بالغ شوی د علم نه لازمی شیز دی چې دا نکاح وکړي کالجونو سکولونه پتان درولې مدرسې په پتان درولې او مدرسو کې نن سبا د خزو چې څومره مدارس دي اکثریت کاروبار دي اکثریت د خزو مدارس کاروبار دي جنې هم تل زب مدرسه کې علم کوم او ما ته فاتره ته علم کې ما ته خو چې څومره معلومات د علم نشته سکول کې سبق وای ماستر بش ډاکټر بش سبب ستام نه مني استاد خزبم نه مني د خپل رور بم نه مني اوی په بولقه کې به پچای راایستي تا ته بدمعشي کوي لہذا د علم نه مخکې لازمي او مهم سیز چې خني کار او خ پیغام راغ خپل لور د لاس نه ونی سواري کا علم کوي تا علم ولینه کا دا لاس لوندان زامن دي چې ګرځي دا علم ولینه کوي جنې علم کوي ما ته پاته ده بس په دې مرز زخه پیغام نور لاس الفاظ نشته نو نبی علیہ السلام فرمایي دا هر نبی سنت دے چاغیو نکاح کړل یحیی علیہ الصلوۃ والسلام د کم بارا کی چې ما ذکر تاسو تکاو وای چې یحیی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح نو کړی قرۃ عین الابرار را نقل کړل چې کړی و نکاح کړل یحیی علیہ الصلوۃ والسلام ډیرو کتابونو لیکل چې نکاح کړل او سو لیکل چې نه ده کړی که یحیی علیہ السلام نکاح نه می کړی نو هغه چون کې بنی اسرائیل او په بنی اسرائیل کې رهبانیت د نکاح غوړو او په امت محمدیه کې نکاح غوړه د نفلی عبادت نه د نفلی مونږ نه نکاح غوړه ده او ما مخکې تاسو ته وی چې د مدرسې د تعلیم نه د ویجنې د پاره غوړه ده چې خریشتراله چې په نکاح ورکا په لوان باندې د علم وکړي چې په منبر کې نه خلق پوي کی په مجلس کې لار شکین او خلق پوي کی تاسو چرته د لیدل چې وی خزینی کا خطبه ویله دې دور کې دام لیدل چې مړې شوه دی او خزو پکې جړه باندې کړل چې عالم صاحب رااله دا د خزو کار دی څومره عالمانم کلاړي شالته چیته وکی الف نه په باندې قلار پریده سموای ها یو صورت دی چې روح خپل خور ته علم کوي زما یقین دی چې خیلم ورته وکی
نو که بیا چرتا خانی کافی غام راغی بیا یې ورکو خو که په کور کې رور خور ته علم کوي یا داسې پاپته کې یو مجلس د علم ورته لاګي ټیک ده او چې جینۍ بالغه شوه صاحب غټه خبره داره چې دا په کور کې کیږي او مدرسې کې لاړ نشي چې د چا ځان خولي ډیموکراسي وانه اوري ما به الله په دې بخي انشاءالله یحیی علیه السلام